بشرمل صاحب هغه پیشنهاد او هغه خبره په خپل ځای پرېږدو. تهران کې غونډه وشوله. په تهران کې د حکومت استازي مو او د طالبانو استازي مو هغوی دواړو په دې باندې توافق کړی دی چې جنگ د حل لاره نه ده او باید خبرې وشي، مذاکرات وشي. نو دا خو دواړو خو توافق ښیي، دواړو خو دا اراده ښیي چې سولې خواته لري. د مصالحې عالی شورا د یو ارګان په توګه چې وظیفه او مکلفیت یې دا دی څه پلان کې لري؟ تاسو مخکې ویلې چې طرحه لري. د دې تهران د غونډې نه وروسته طرحه دغه څه کول غواړي؟ ځواک صاحب څه لري چې مخکې لاړ شي په هغې باندې؟ طبعا کله چې موږ د دولت خبره کوو، موږ طرحه لرو، پیشنهاد لرو، میز کې وړاندې کړی دی. مخکې موږ په جدي توګه غواړو چې له طالبانو سره مذاکرات پیل کړو. موږ په دې پوهېږو چې دغه جګړې دغه شخړو حل لاره یوازینۍ حل لاره دا ده چې موږ مذاکرات وکړو، خبرې اترې وکړو، یو توافقنامې ته لاس پیدا کړو چې هغه د طرفینو د عزت او د یووالي سبب سي چې موږ متحدانه لاړ سو ګډ نظام له طالبانو سره جوړ کړو. د دې وطن د خلکو د وګړو غوښتنه زموږ هم دی. موږ له طالبانو سره د اوس له طالبانو دا غوښتنه کوو چې راسو په اجنډا باندې خبرې وکړو، په اجنډا بحث وکړو، چارچوب نهایي کو، راسو په اصلي موضوعاتو باندې بحث وکړو چې زموږ غوښتنه مثلا اوربان دی، راځه دغه وینو ته د پای ټکی کېدو، اوربان وکړو په آرامه فضا کې، په سولمون فضا کې. موږ راسو چې دلته افغانان د په آرامه ژوند وکړي په وطن کې، له وطنه د باندې یا هر چیرې چې دوی انتخابوي که همدغه وطن کې ځای انتخابوي چې موږ ورسره مذاکرات وکړو. موږ ورسره مذاکرات باندې ګوره مذاکرات یو خبرې دي، یو داسې دی چې مذاکرات مو داسې بحث وکړو چې یو نتیجې ته ورسېږو. داسې یو بحث غواړو. مثلا په نظام لا تر اوسه خو نه یې رسېدلي، نو لا تر اوسه خو نه یې رسېدلي طالبان. زموږ وړاندیز دا چې راسه مثلا په اساسي قانون باندې اوس نه یو عمومي خبرې کول دي. طالبانو مشخص پیشنهادونه کړي دي. مثلا یو پیشنهاد دا دی چې یو موقت بې طرفه حکومت جوړ شي چې نه د طالبانو په مشرۍ وي او نه د دې حکومت. همدغه خوا کې څه نور پیشنهادونه دي، بندیان د خلاص شي، دا دې وشي، دا دې وشي، دا دې وشي. د ده په مقابل کې د سولې د مصالحې د عالي شورا او یا دولت پیشنهاد څه دی؟ ګورئ مشخص پیشنهادات څه دي؟ موږ په هغه وخت کې طالبانو سره په نتیجې کې رسېږو چې په ټولو موضوعاتو کې موږ په نتیجې ورسېږو چې هغه سبب د څه یو توافقنامې. موږ موضوعاتو باندې خبرې کوو، مختلف موضوعات دي، ساختار د نظام دی، د اوربان دی، رازو مثلا په د اساسي قانون مسله دی، آینده نظام جوړونه دی، ټاکنې دي چې ولسواکي دی په هیواد کې، ازادي بیان دی. په نورو موضوعاتو کې له موږ سره د خبرې وکړي. موږ چې نتیجې ته ورسېدلو، د هغه نتیجې چې موږ یو توافقنامه طالبانو سره امضا کو، د توافقنامې په مخ باندې موږ مخکې ځو. داسې نه کېږي چې موږ طالبانو سره توافقنامه نه لرو او وایي چې زموږ د مشرانو نوم له لیسته وباسي بیا موږ حاضر یو. دا پیشارت دی، دا یو طرحه نه دی. که طالب مثلا راځي موږ ته وایي چې زموږ بندیان باقي مانده بندیان خوښه که، دا پیشار د مذاکراتو باندې، دا طرحه نه دی. طالبان راسه له موږ سره د خبرې وکړي. هغه وایي چې دا خو د توافق برخه وه، هغه توافق چې مخکې نه شوی د امریکا او د طالبانو ترمنځ د هغې توافق برخه ده او دغه د دوحې توافق باید تطبیق شي. زه ورسره تعهد نه لرم. امریکا سره تعهد کړی، امریکا نه دی وغواړي. خبره دا ده چې غواړي له ما تعهد له بل چا سره کړی، د ځمکې معامله له ما سره لري، ځمکه زما له ګاونډی نه غواړي. دا خو له موږ سره خبرې وکړي. دا خو صحیح خبره ده. له موږ سره د خبرې تعهد امریکا سره شوی دی. طالب همیشه دا خبره کوي چې دوحې توافق دې تطبیق شي. دوحې توافق طالب د امریکا سره کړی دی او تطبیق د حکومت نه غواړي. دا نو څنګه خبره ده؟ وګورئ، کله چې د دوحې خبرې شروع شوې تر آخره پورې بې له دې چې اوس امریکایان ولاړه، د دغه حکومت د خوا د دوحې د رد خبره نه ده صحیح. حتی اعلامیه هم په هغه وخت کې خبره مشترکه اعلامیه کې تایید هم بله تایید یې کړل. وایم اعلامیه خبره کړه، هغه تایید کړه. یعنی حکومت منلې دی د دوحې توافق مطلق یو خبره. فلهذا مکلف دی چې باید وکړي. سل په سلو کې دویمه خبره دا ده چې تر پرونه پورې زما ستراتیژیک انډیوال چې اوس هم دی
په افغانستان کې بالفعل نظامی حضور د ده په زور او پر تټ ناست راغلی یم په دې کې شک نشته د ده په زور او د ده پر تټ ناست راغلی یم نو دا خو بیا صحیح خبره نه ده دا لفاظي ده چې وایم زه تا نه منم عملا یې منم نو هر څه چې وخو امریکایانو راکړي دي هر څه چې وخو امریکایانو راکړي دي بیا که امریکایان ته نه مني هغه ورځ چې دوی په دوحې کې کښېناستل تا به اعلامیه خپره کړې وه چې ته څوک یې نو په هغه ورځ باندې خو اعلامیه خپره کړله چې د دوحې توافق موږ منو هغه خو دا خو د منلو زه عکس درته ښیم چې که دې نه منلی د دوحې توافق دې نه درلودی ته د یو مستقل دولت چې ځان ته وایي چې نه یې او نه وي ته څنګه غواړې چې غږ پورته نه کړې ستا په نمایندګي هلته ناست دی او ستا نوم هم نه اخلي دا ټول چې سره یو ځای کو عینیتونه دا دي چې امریکایان دوی د امریکایانو په زور ناست او په مټ ولاړ خیر دوی اعلامیه صادره کړې دا یې منلې د زور ناست دا خبرې نه که تېر شو په حقوقي لحاظ باندې کله چې په هماغه ورځ باندې دوحې توافقنامه امضا کېږي همدلته مشترکه اعلامیه امضا کېږي او په دې اعلامیه کې د دوحې د توافق نه ملاتړ کېږي نو بیا حکومت مکلف دی چې دوحې توافق څه شرایط تر هغه به بل شی درته وایم تر هغه به بل شی درته وایم تر څه لا یو رات تېرېږو توافقنامه په نظر کې نه ده پاته د توافقنامې د مفرداتو پر اساس په دوحې کې خبرې شروع شوي دي دا یې عملي برخه ده متوجه خو یعنې هغه توافقنامه د حکومت عملي کړې ده خبرې شروع شوي دي بندیان چې خلاص شول آفرین دویمه خبره دا ده چې دغه شروع اساسي فرموده چې 15,000 کم زیات بندیان خلاص وه هغو هم څه بندیان خلاص کړله دا ټول خبرې چې سره یو ځای کو هغه مفردات د دوحې د موافقتنامې په عمل کې هم منل شوي دي اوس چې مې کله اعلامیه خپره کړه تیوریک کله چې مې ولاړم هلته کښېناستم توافقنامه مې منلې که مې نه ده منلې نو د کوم توافقنامې پر اساس زه ورسره کښېناستم بناء هغه توافقنامه منلې ده او پاتې سو په هغه توافقنامې کې کله مې ویشته دي کله مې ویشته دي چې ته اوربند وکړه کله مې ویشته دي چې اور کم وکړه کله چې مې ویشته دي چې ته حملې مه کوه ما خو تر یار امکان لري تر 20 بالا به مې کتلې وي ما ته دا شیان نه دي لیدلي زه ټول هغه د طالبانو د تاریخ په ګټه بولم هغه اعلامیه هغه موافقتنامه ولې چا غږ نه دی پورته کړی تر اخره پورې چې باید پورته شوی وي که چا د دې توان درلودی او ځان یې مستقل باله او خوښه یې نه وه او چې خوښه نه وه نو معلومیږي چې هم یې خوښه ده هم ځان د هغه جز بولي اوس خو حساب نه دی اوس خو دا هغه لغتې دي چې هغه تللی دی د جداوالي خبرې دي ښه جداوالی نو جدا خبره ده ښه په جداوالي کې نو نفقه مفقه که څوک غواړي چې نه غواړي هغه د ده کار دی یاوري خو خبره دا ده چې اوس نو خبرې سوي دي زما هدف هم دا چې توافقنامې تطبیق دغه غوښتنې چې طالبان مطرح کوي توافقنامې په اساس باندې دا د حکومت مکلفیت دی ځکه چې منلې ده که نه وی منلې نو باید هماغه وخت چې دا امضا کېدله په هماغه ورځ مخالفت کوي او ناست یې نه ورسره کړې بندیان یې نه وایي مشترکه اعلامیه نه وی امضا کړې تطبیق یې کړه بشرمل صاحب یو بله خبره چې ضروري ده باید مصالحې عالی شورا وظیفه هم ده طالبانو سره موږ که سوله کوو که جنګ کوو او که هر څه کوو توافقنامه په هر شرایطو مني او که نه منو هغې دپاره دلته خو یو نظام دی دغه نظام کې خلک دي سیاسي ګوندونه دي مشران دي رهبران دي د دغه افرادو نه جوړ دی دا نظام نو یو سیاسي اجماع ته ضرورت دی دغه اجماع تر اوسه پورې رامنځته نه شوله د دولت عالي شورا تر اوسه پورې په هغه شکل باندې ده نو که موږ دلته سیاسي اجماع نه لرو تر اوسه پورې سیاسي یعنې د سولې او د جنګ په اړه یو واحد نظر د حکومت او د سیاسیونو ترمنځ نشته دی نو بیا څنګه موږ وایو چې موږ سولې ته حاضر یو موږ سوله کولی شو خبرو ته حاضر یو د یو پیشنهاد په اړه طالب ته فرضاً یو سیاسیونو ته به د منلو وړ وي حکومت ته به نه وي حکومت ته به د منلو وړ وي سیاسیونو ته به منلو وړ نه وي نو اول دغه کور خو باید جوړ شي دا کور ول نه جوړېږي
ځواک صاحب فکر نه کوم چې دا رقم وي چې بیخي د سیاسیونو ترمنځ د سولې په اړه او هغه اصلي موضوعاتو باندې اختلافات کوم اختلافات په کوم موضوع کې سیاسیونو اختلاف درلود کوم ګوند اختلاف لري اکثریت موافق دي اکثریت سیاسیونو د ګوندونو مشرانو جمعیت اسلامي در سره نه دی حتی په غونډو کې شرکت نه کوي ګورئ یو داسې نه دی چې یو نفر په شخصي ستونزه ولري په جلسې کې نو په دې معنا چې مخالفت له سره لري د سولې موضوع کې ټول افغانان همغږي دي ټول افغانان سوله غواړي زموږ هڅه د همدغه لپاره تاسو مثلا راځئ ګورئ ځواک صاحب تاسو یو مسله ضرورت نه اجازه راکړئ دې کې هیڅ شک نشته دی چې ټول افغانان د سولې په اړه توافق لري کوم افغان به وي چې هغه به وایي چې زه ګرچې یو تعداد افغانان شته دی چې هغه سوله نه جنګ غواړي ځکه جنګ کې ګټې دي خو هغه هم په ښکاره نه وایي چې زه سوله نه غواړم هغه هم په ښکاره وایي چې زه سوله غواړم لیکن عملا آیا یو سند دغسې شته دی چې په هغه باندې حکومت سیاسي احزاب ټولو امضا کړي وي او توافق کړي وي چې دغه شرایط موږ منو دغه نه منو طالب سره سبا څه مني او څه نه مني په دې اړه حکومت او سیاسي احزاب کوم توافق ته رسیدلی دي دغه توافق خو باید وي که نه څه منل کېږي څه نه منل کېږي سیاسي جریانونو ټول خپل طرح تسلیم کړي دي د ملي مصالحې عالي شورا ته هغه طرحه چې زموږ له عدره نه جوړ شوی دی د ټولو سیاسي نظریات موږ اخیستي اول تر اخره موږ د ټولنې مختلفو اقشارو سره ناسته کړې ده خبرې اترې مې کړې دي بحث مو کړی دی موږ چې په دوحې کې ناسته کړی دی په یو ډک لاس تللی وو په خالي لاس تللی نه وو چې موږ خبرې وکړو موږ چې د اوربند غواړو د ټولو افغانانو غواړو د طالب لپاره هم غواړو د خلکو د ټولو افغانان چې وایو د ټولو افغانانو لپاره غواړو موږ چې ساختار نظام مطرح کیږي بحث کیږي د طالبانو سره خبرې کوو په دې معنا چې یو عزتمندانه نظام جوړیږي په تمام معنا چې هغه د ټولو ولسو د ټولو اقشارو استازیتوب وکړي داسې نظام چې مدعي توان د طرحو نه جوړ شوی د مختلفو سیاسي نظریات موږ اخیستي زموږ مرکزي پلاوي چلته راغلل د ملي مصالحه عالي شورا د رهبري کمیټه خپل پای کې چې اکثریت سیاسیون خپل هغه نظریات ورسره شریکو زموږ مرکزي پلاوي لاړل د خپل په اجماع د نظر خبره درکړم موقت حکومت ډېر سیاسي احزاب دي چې موقت حکومت دي جوړ شي عملا نه ویلي دي ډېر سیاسي احزاب ویلي چې د افغانستان د حل لاره ده چې موقت حکومت جوړ شي حکومت تر اوسه پورې موقت حکومت ته ناظرېږي نو خو توافق نشته کنه موقت حکومت ګورئ موقت حکومت زموږ مرکزي پلاوي ناست طالبان د موږ سره په ټولو موضوعاتو خبرې وکړي طالبان پرې ګوره طالب سره خو به وروسته نتیجې ته رسېږي په کور دننه خو ته یو نتیجې ته ورسېږه دغه څه چې ته طالب سره وایې کور دننه موږ نتیجې ته رسېږو نظام لرو دولت لرو ساختار لرو نه کومه ده زموږ دولت دی ساختار دی نظام لرو او ته څه فکر کوې تاسو سیاسیون هېڅکله دا نه غواړي چې موږ خلا د قدرت رامنځته کړو په دې اساس شرایطو کې دا په دې رقم چې طالب له ما سره مذاکرات وکړي طالب له ما سره ناسته وکړو زه راسم دلته موقت حکومت جوړ کړم ګوره بشرمل صاحب چې هغه سبا طالب له هغې سره مخالفت وکړي زما خبره ته خو غوږ کېدی چې څه څه وایم که نه مطلب په دغه خو نه کېږي چې دغه د موقت حکومت په اړه حکومت او سیاسیون سره په توافق رسېدلي دي طالب سره ته څه خبره کوې ته خپل کور کې توافق ته نه رسېدلی طالب سره به ته څه خبره وکړې زه په کور کې په نتیجې رسېدلی زه نظام لرم ساختار لرم زموږ مرکزي پلاوي هلته ناست دي له موږ سره د خبرې وکړي چې موږ نتیجه ورسېږو دینونه موږ نظام لرو دینونه موږ تشکیلات لرو داخل یعنی اوس په هر څه باندې چې توافق کېږي نه کېږي طالب سره دا خبره د منلو ده دا خبره د منلو نه ده که خبره د طالبانو ټولو شیونو خو د منلو به نه وي که نه یو څه به د منلو وي یو څه به د منلو نه وي دغه توافق په داخل د نظام کې شته دی د حکومت ترمنځ او د سیاسیونو ترمنځ دغه توافق شته دی هغه څه چې موږ سیاسي اجماع ورته ویو دا په دې نظام کې شته دی داخل د نظام کې شته او که نه شته دی نو بیا طالب سره موږ خبره څنګه کولی شو طالب یو خبره لري ښه ده او که بده ده دغه خبره معلومه ده او دلته ستا هېڅ یوه خبره نه ده معلومه نو دا خبرې به څنګه پر مخ ځي ځواک صاحب د حکومت په داخل کې په سلو کې 100% د ګټو موضوع ده د ګټو خط معلوم دی که د چا ګټې تامین نسوي د دې توحید او انسجام سره ګر سره ملګرتیا نه لري حکومت شته یم سیاستون خو پرېږده که مې والي واستوي محل ته چې د محل خوښ نه و بیرته یې زندیر په غاړه کې اچي او راباسي
دا د نظام توحید او انسجام دی. دا اوس وایي چې موږ دغه کړي په ولایتو کې اعلانوي چې دې ته ولسي پاڅونونه دي. دا پوښتنه د هیچ چا څخه نشته. نن دولت د دې وس لري چې دا توپک دې د کمه کوي. عجیبه ده. حکومت ورته ورکړه که نه؟ زه خو عرض درته کوم د مخه تر دې چې حکومت په خبر چې دوی راپورته سول راپورت یې کړه بیرغونه، پس لا هغه حکومت وویل چې راځئ موږ ته، یعنې د دوی خبره پاڅون د حکومت تر هوکې د مخه و. دا دوی خبرې او په دې کښې حکومت په دې نه پوهېږي چې دا به بیا د هر چا سره اړیکې لري، یو څوک به تمویلوي او تسلیه کوي وي، یا حکومت په خپل داخل کښې تاسې ښه غوږ ونیسئ د ولسي جرګې او د حکومت ترمنځ، د حکومت او بیله یو تعداد چې د چوکۍ او منصب د ساتلو دپاره سره واحد دي او کلیرې سوه، دغه کسان چې تاسې ډېر نږدې بولئ د اول او دوهم په نامه دي چې هغه دغه راوباسو ویډیوګانې اوري چې یو بل ته څه سره ویلي دي. اما کله چې د ګټو موضوع مطرح سوه نو دغه موقتي موده سره واحد دي. زه په دې عقیده یم چې قطعا په ټولو حکومت کښې حتی د کورنیو چارو پر وزارت باندې چې ولې مقرر سو ولې نسو مقرر کدري سیستم ښیم. په هفتو موږ بحثونه اورېدله چې یو وایي دا زما استحقاق دی او مورثي دی، سړی ته ولې ناست دی، دا بل ورته وایي چې یا زه خو په قانوني لحاظ صلاحیتونه لرم راوایړم زما وخواته. عجیبه ده، ملت په اور کې سوځي، موږ د کورنیو چارو د وزیر پر ټاکلو باندې نه څه جوړېږو. نو تاسې نظام دغسې دی، دا یوه خوا. راځو بلې خواته، ولې په دې میز کښې زه یو شی وایم ته بل شی وایي؟ نو کله چې واحد نظام دی دغه شی باید وخت تر معلومه و. د مثال په ډول زما خارجي سیاست غیر منسلک دی، خلاصو د هر میز څخه چې پوښتنه وکړي وایي چې زموږ خارجي سیاست مدون دی او غیر منسلک دی. دا خبرې کې څوک تغییر راوړی شي؟ قطعا نه شي راوړی. زه موقته اداره منم، خلاصه شوه خبره. واحد نظر دی، واحد ژبه ده. یا نه منم واحد ژبه ده. نه پاتې شوه سیاسیون. د څه شي سیاسیون؟ د چا د خوا نه بدېږي؟ د سیاسیون د زما څه خوا نه بدېږي؟ کې شرط دا وي چې سل کم دې وژلي وي نو بیا د سیاست یو عنصر دی. بخښنه غواړم دا در صاحب صحیح ده، ستاسو خبره بیخي صحیح ده. بدبختي دا ده چې اوس همدغه چې سل کم یو نه وژلي سیاسي نشي کېدلی. عملا خبره دا ده چې د سولې او د جنگ سولې په دې معادله کې معاصر رول هغه څوک لوبولی شي چې جنګ کولی شي. ما ورته خو هېڅ هم نشو کولی، یعنې که ما ورته خو د ناخواسته سولې سره مخالفت وکړو څه او که د سولې طرفداري وکړو څه، ځکه ما ورته جنګ هم نشو کولی. مهمه خو د هغه چا مخالفت دی چې که سولې سره مخالفت وکړي نو جنگ کولی شي. طالب جنگ کولی شي، که سولې سره مخالفت وکړي مخالفت معنا لري ځکه چې جنگ کولی شي. دغه تنظیمونه چې یو کم سلي وژلي دي د دې مخالفت معنا لري ځکه چې جنگ کولی شي. دغه اوس چې مقاومت یو دوه او درې اعلانوي خو مطلب دا دی چې جنگ کولی شي که نه، نو عملا معنا لري. زما اوس تا خوښېږي که نه دا بېله خبره ده. اوس دغه کسان چې په داخل د یو نظام کې دي ښکاره اساسي قانون یې منلی دی او یو طرف شمیرل کېږي او بل خواته طالب دی او ته ځې طالب سره یو توافق ته رسېږي. نو په کار خو دا ده چې ته په خپل کور منځ کې په دې توافق ته ورسېږي که نه، موقت حکومت منې که نه منې، د ټول شیان د راتلونکي نظام په اړه هر څه چې دي اوسه پورې هغه نشته. یعنې زما خو کله شک پیدا کېږي چې اصلا سولې ته هېڅ اراده نشته دی. که سولې ته اراده وي نو په داخل د نظام کې د حکومت او د دغه سیاسیونو چې د چا بدې راځي او که ښه راځي د دې ترمنځ خو به هغه سرې کرښه په اصطلاح معلومه وي که نه. ځواک صاحب دا خبره پر زیاته کومه چې شته د ټولو ترمنځ هم په نظام کښې سړی تر حق باید تېر نه شي او دا خبره باید په ټینګه ومنو. هم په نظام کښې او هم په سیاسونو کې د هغه کسانو خط چې پر جنگ ولاړ دي ټینګ سره ولاړ دي.
چې د جنگ په طرف ولاړ د جنگ خط یو دی او هغه چا چې لکه ته لکه بشرمل صاحب د سولې پر خوا ولاړ یاست تاسې که غواړئ که نه غواړئ د ټولنې مطلق اکثریت قریب وکل ته یاست او کمزوري نه یاست دا چې تا د مخ ول موږ کمزوري بیخي نه یو ځکه نو موږ هغه شعار ټینګ کړی دی چې ولس عقیدتاً او ضرورت پر اساس پر ولاړ دی د دوی شعار هغه دی چې ګټې تامینوي تاسې په دې باور وکئ چې تر هغه سرحده پورې چې د دوی ګټې په جنګ کې خوندي کېږي هغه د دوی خط دی او کله چې دا خط ماتېږي بیا په بله که یو هم ووینېدل صحیح نو بیا اوس تاسو ته د حکومت او دغه ټول دغه مجموعه چې اوس په موږ باندې حاکمیت لري د دې اراده درته څنګه معلومیږي سولې خواته دا وکړي دا ډېر دغه کسان چې اوس موږ وینو په سولې کې د مخه بشرمل صاحب ډېره ښه خبره وکړل او زه د دې ټینګ طرفدار یم وایي په سوله کښې د قدرت بایلل دی او په جنګ کې خو نه دی بایلل خلک وایي زه خو قدرت نه لرم نو سوله غواړم ته څه غواړې ته یا قدرت ساتل دی او یا د قدرت څه شی دی نیول دی په دواړو کښې سوله نسته یعنی د قدرت په ساتلو کې سوله نسته د قدرت په نیولو کې هم طالب وروره سوله نسته دا دواړه جنگ دی ولې نه راځئ چې موقته اداره چې دا دوستان یې وایي جوړه یې کوي ساختار چې دغسې چې بشرمل صاحب د مخه بحث پر وکئ راځئ چې یو ساختار جوړ کړو چې دا ساختار کښې ټول قدرت طلبان نه وي او نور خلک بیا به ولاړ شو د دوی د خبرو پر اساس ټاکنو ته صحیح یو خو ارماني حالت دی او دا صحیح ده خو دغسې نتیجه ګیري کولی شو چې دغه د سولې طرحې چې په جوبونو کې ساتل کېږي او میز په سر نه ولویږي مطلق دغه په حاکمیت کې حاکم کسان دي او که قدرتونه دي دوی سوله نه غواړي که سوله غوښتلې نو د سولې طرحې باندې به بحثونه کېدلی ډېره زیاته د سولې طرح کې طالبان د رسنیو ته وړاندې کې خلکو ته وړاندې کې ولې طرح پټه هغې ساتل نه دا خبره نه دی یو ماویل یو طرح دی یو د واده او د غوښتنو لیست د بعد موږ فرق وکړو چې طالبان د غوښتنو لیست راوړي نه واده لیست بیل شو هر څه خبرې به ګډوډونه سره د واده لیست بیله خبره وه هغه ډېره مخکې یو بله موضوع وه چې هغې کې هم طالبان نه واده لیست حکومت جوړ کړی طالبان نه و جوړ کړی ډېره زیاته مننه کور مدان سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې اوس پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم الله مو مل شه